کومه موضوع چې د شونډو خوځولو جرأت لرم هغه د شهید مدینه او مظلوم مدینه حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت واقعه ده. عزتمندو، حضرت عثمان څوک اسلام ته داخل شوی څنګه جون تیرول څنګه د هغه شهادت واقعه شوی څنګه د رسول الله سره د هغه سره نسبت شام نه را روانم واپس قتل به مې په هر کاڼي به وینه پرته وه په هر کاڼي وینه پرته لږ مخکې لاړم د اسمان نه د وینو باران وشو. دا هغه عثمان دی د چا په شهادت چې کاڼي جاړي د چا په شهادت چې ځمکه اسمان جاړي. د حضرت عثمان جنازه د څلورو ورځو پورې پرته وه چا کې د اوچتولو جرأت نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجہ مبارکہ دا امیر معاویہ خور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اعلان کو دا مدینی خلقو کدا صفا پورے مو دا حضرت عثمان جنازو چتنکا زب اخبر لپٹا غرزم دا مدینی بکوچو کی بمنڈے وہم دا اعلان ورکی دو حضرت عثمان سوکو حضرت عثمان دا رسول اللہ ڈبل زمو حضرت عثمان سن نورینو حضرت عثمان سوکو دا رسول اللہ دریم خلیفو حضرت عثمان سوکو دا حیا علم بردارو حضرت عثمان سوکو دا سخا سمندرو حضرت عثمان سوکو دا صبر و تحمل برقو حضرت عثمان سوکو پا جنت کی دا رسول اللہ مرگلو آیا حضرت عثمان جامع القرآن نو اے عثمان ستا دا عظمت نا قربان شو دا چا پا حیا چی دا اسمان فارختی هم پکی نکی زد خپل تقریر اختتام پا دی شعر سر قول غارم چا میں واغستلی پا سر باند ڈالرے چا میں واغستلی پا سر باند ڈالرے چا پا غلیم باندے املارا سر اوکلا او سیو سوک زان دا مسلمان وائی ما وجنی چا خواگا درور کی سرا سر اوکلا او چا کافر تخپل غیر کی زیور کلو چا دوینو نظار نرا سر اوکلا وما علینا الا اللہ.